27وی آئینی ترمیم په وجه باندې ججز هم استعفاګانې اغشتلی دي. کوم ججز استعفاګانې اغشتلی دي، خو بل طرف ته جسټس منصور علي شاه په کراچۍ کې یو جلسه کولو والده چې په دغه جلسه کې باندې نریټیو چې کوم وی هغه بداوی چې آئین کو بحال کرو. لکه 27وی آئینی ترمیم کې چې کم کیږي پاغه کې با آئین ته ډیر غټ مطلب ډیر غټ پوینټس چې به کمیږي چې پاغه باندې د پاکستان ججز خوشحال نه دي. کله د لاهور های کورټ دي، کله اسلام آباد سپریم کورټ دي، کله اسلام آباد های کورټ دي، څومره هم غټ ججز دي هغه په دې آئین باندې 27وی آئینی ترمیم باندې خوشحال نه دي چې پای کې څه ججز داسې دي چې هغه استعفاګانې اغشتلي دي. پرون د لاهور د های کورټ د جسټس شمس محمود مرزا هغه هم استعفا واغشتا. جسټس شمس محمود مرزا د حواله سره مختلف تجزیه‌نګار ویلي دي چې د پلار د بټو د پانسۍ په وخت کې هم یو اختلافي نوٹ لیکلو، لکه بټو باندې چې د پانسۍ کم آرډر خاتلو نو د پلار هم داغه خلاف او اوس هم د 27وی آئینی ترمیم خلاف زوی هم د 27وی آئینی ترمیم خلاف شو. جسټس شمس محمود مرزا 27وی آئینی ترمیم په وجه باندې استعفا ولیکله. د خپل استعفا کې دا ولیکله چې 27وی آئینی ترمیم نه پس مونږ خپل حلف سره پاسداری نشو کوله، ځکه زه استعفا اخلم. جی دین علاوه جسټس منصور علي شاه هم استعفا ورکړی و، بیا ور سره جسټس عطر من الله چې کوم دیغه هم استعفا ورکړی و او د کراچۍ چې کوم وکیلان دی هغه باقاعده د ججز ته دعوت ورکړی چې تاسو کراچۍ لراشي او الته باقاعده بیا د یو جلسه هم کوي چې په دغه جلسه کې بعد جسټس منصور علي شاه د رومبنۍ یو جلسه وی او دیو پکې هم په دغه جلسه کې شرکت کوي او دغه جلسې نریټیو چې کوم وی کوم ناربازي پکې دی لګي نه بداوی چې آئین کو بحال کرو، چې کوم آئین دی هغه تاسو بحال کوي. جی بل طرف لا چې کم زمونږه بیکاو میډیا دا کم چې زمونږه میډیا دا وغه الریډي خرڅ شوی میډیا دا نو هغه به داسې قسم خبرونه تاسو لنه درکې، ځکه هغه صرف د مریم نواز تصویران، د مریم نواز ویډیوز، د مریم نواز پروجیکټس چې کوم دی هغه غیر رانیولې دي او بل طرف لا چې سکیږي په های کورټو کې، سکیږي په سپریم کورټ کې، یا د سپریم کورټ چې کوم ججز دی کوم استعفاګانې غشتلې دي نو دا به تاسو لا په الکترونکس میډیا باندې دی حواله سره هیڅ قسم ریپورټینګ مخه ناراضي. نو ججز چې کوم دی غي بار بار عمده خبره کوي چې 27وی آئینی ترمیم مونږه خلاف یو، وکیلان هم ډیر زیات د دې خلاف دي. په کراچۍ کې د وکیلانو یو غټ ګروپ ته چې هغه د 27وی آئینی ترمیم خلاف ته او اوس عمره وکیلانو د ججز لا دعوت هم ورکړي د کراچۍ ته پراتک باندې او الته باقاعده د یو جلسه هم کوي. او جلسه کې کمی خبره دی کوي جسټس منصور علي شاه صاحب سوی ګوره یحیی آفریدی چې کم جسټس راغو د پاکستان چیف جسټس یحیی آفریدی راغو چونکه ډیزرو چې کوم هغه جسټس منصور علي شاه لمبر د دو خوده نکو د پاکستان سپریم د پاکستان چیف جسټس دې نکو او یحیی آفریدی کو نو پاغه باندې هم جسټس منصور علي شاه خپاو او اوس خو باقاعده استعفا ورکړی دی. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره د تاسو سره ایدا په لکه قیمتي رائے مون سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.